اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. مخیاتونو کی خبر روانه وه د بني اسرائیلو د بعضې قباحتونو، هغې ته خطابات، هغې نافرمانیانې، انکارونه. اوس په دې آخر کې خلاصه د ما سبق ذکر کوي. مخکې چې څه تېر شو هغه بیا معاد کوي. نو دلته کې یو خو دې وې موږ انکار کوو د نورو نه، خپل څه چې میلاو شي دي موږ باندې نازل شوي دي، موږ ته نازل شوي دي هغه منو. د هغې خبره وشوه چې تاسو که هغه خپل منلی نو تاسو انبیا علیهم السلام ولې قتلول؟ تاسو که هغه خپل کتاب منلی په صحیح معنو باندې نو تاسو د دې قرآن کریم نه انکار ولې کوئ؟ خو تاسو هغه هم نه منئ او د دې نه هم انکار کوئ. دې ته د مباهلې دعوت هم دی په دې آیتونو کې مخکې کې چې راشي مرګ وغواړئ، چې تاسو وایئ موږ به جنت ته ځو، نو راشئ مرګ وغواړئ چې خبره خلاصه شي. لیکن الله رب العزت وایي مرګ نه غواړي، چرې به ونه غواړي ځکه دې ته پته ده څه به کېږي مخکې. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ او یقینا راغلی تاسو ته موسی علیه السلام په واضح دلایلو باندې ثم اتخذتم العجل من بعده نو بیا ونیو تاسو سلرا په عبادت باندې وروستو د هغه نه وانتم ظالمون او تاسو وایي ظلم کوونکي. دا خبره مخکې ذکر کړې وه. موسی علیه السلام ته وی کله چې لاړ هغه 40 شپو لپاره، نو دلته کې تاسو څخه په عبادت باندې ونیو. آی تذکره مکیاتونو کې شی وه، نو هغه خبره دلته کې بیا معاد کړه. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَإِلْمَحْكِمْ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. الله وی د هغې نو ته معافي وکړه. دا بګې یو خبره شوه مخکې ذکر کړو، دوباره بیا ذکر کړه. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. دا خبره مخکې ذکر شوې وه. او کله چې وعده واغسته موږ ستاسو نه ورفعنا فوقکم الطور، اوچت کړو موږ په تاسو باندې کوهی طور لره. کوهی طور موږ په تاسو باندې اوچت کړو، ورته ویې چې واخلئ هغه چې موږ تاسو درکړي بې قوت په زور باندې. هلته 63 آیات کې ذکر کړي مخکې. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ورفعنا فوقكم الطور، اوچت کړو موږ په تاسو باندې کوهی طور لره. خذوا ما آتَيْنَاكُمْ ویلې شي تاسو ته، یا موږ وی تاسو ته خذوا واخلئ ما آتَيْنَاكُمْ هغه چې درکړي موږ تاسو ته بقوت په طاقت باندې. واسمعوا او واورئ ومنئ وکېدئ. قالوا نو دوی وی سمعنا موږ واورېدو وعصینا موږ نافرماني وکړه. یا خدا دا چې سمعنا دی وی موږ واورېدو، په خولې باندې لګیا دي موږ واورېدو، په زړه کې وایي وعصینا موږ نافرماني وکړه موږ یې منو نه. یا دا دې ته وایي زبان حال، دې ته وی واورئ واسمعوا وکېدئ واورئ دی وی موږ واورېدو، لیکن زبان حال باندې دا وایي
وعصینا منگا نافرمانی اکڑا منگے منونا بعضی کلا لہجہ داسی حالکہ دا خبر واو رخا وی واو ریدو حالکہ خبر پدا سی انداز باندیو کی چیاو منگا واو ریدو خوا غم مکوا بگر مکوا وی منگ پی عمل نکو قالو سمعنا ندیے منگا واو ریدو وعصینا منگا نافرمانی اکڑا یا واو ریدو منگا سو وقت چی تیر شو نبیا ددی عمل دا اخدا چی وعصینا منگا نافرمانی اکڑا وَأُشْرِكُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ او اس کولے شیدے بزنون ددی کے محبت دسقی پسوب دا کفر ددی ددی دسقی آغا منا محبت ددی بزنون کے ورنوتل لیں داغی دا وجنا وستی توحید طرف دا رازی دی بدوئے دا سقی پا عبادت کی دغوا پا عبادت کی پائے کی احتری شرک کی احتری دی توحید تکل رازی قل بیس ما یامرکم بی ایمانکم ان کنتم مومنین ورطوع دیر بدیا چو حکم کئی تاس دا باقی بانے ایمان ساسو ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان کدا ایمانی کنا نو دا دیر بد ایمان دے کہ دے دا ایمان ہوئی دا تاس شکم سکوئی شرک کوئی کبر کوئی نافرمانی کوئی دا دیشی تک ایمان ہوئی نو دا دیر بد ایمان دے نو میں دو علم خلق ہوئی کہ مسلمانی دے تو ہوئی لگا تشی کہیں نو دے مسلمانی دو سلام دے دا تشی کم کہہ دا مسلمانی دا مخیر ویلو منافقانو باس کی ویلو آمنو کما آمن الناس او ایمان راوڑے لگا سگت ایمان راوڑے دے صحابو صحابو ایمان داسو چے پائے کے دروغ نو پائے کے غلاب بلتی نوا پائے کے دوکے نوے پائے کے فسادو نو دیس ایمان راوڑا ندیا خلق خبر کی زہر دی لقاسے پیولی گل شربت ناغذ شربت کی نا پکے دا بگی دی زہر تو سے کسی شی دی قلقو بھی نکل لی دا شربت تے ہوئی کسرا چو پرویز نو اگر خزانہ کے بوتل خزانہ پرتون خزانہ کے دننا ال تک بوتل میں خود اور باقی پانی نکلی ہوئی طاقت شربت داغت سویو شیرویت میں دغا پرویز تجکل خطلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطی سیری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلی نوتم خیری و خطی بس جو سورز تیری نوے اغزوے پسراغ امڑی کو زوی چابیانی واغستی قبضے کے لان خزانوں کی گرزدہ خزانے دی چلان دیکھے اولی کر آل دیکھے اولی تل یو بوتل بروتے ہو پائیں کی نکل لی پائیں مائیں نکل لے طاقت دو یا طاقت شربت آگر تو لواغ جو ویس کو یہ ویس کو پسے مائیں اوپر لے مرشو پسے مائیں پیغمبر دو خط سره چې څوک داسې قسم کوي یا څه داسې کیږي نو لپاسه په ولې کې ایمان او کله پکې دنه پکې کفري بېدیني پکې نو صرف په دې باندې ونه کېږي حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون دې صرف آمنا ویلي اوس هغه د عمل باندې کوي صرف د ایمان په اړه مې ډک کړل او هغه د عمل باندې کوي دے میں انکار کی امتحانات برازی سمرا اعمال چیز دا امتحانات دی تو مسکے کنکے دارنگی نور اعمال دا قرآن و سنت مطابق دے دور کی دا کے کنکے
قالوا سمعوا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم بإيمانكم وتوعد البرد هغه څه چې حکم کوي تاسو ته باغی باندې ایمان تاسو کنتم مؤمنین کې تاسو مؤمنان که تاسو مؤمنان یې دا ایمان څنګه نه پکاره انور لګیا دي هغه ځان ته په دې زمانه کې ډېر خلک دي کافر دي ځان ته د مسلمانانو نوم ورکوي نو وايي مسلمانۍ کې نه مسلمانۍ لپاره پکار څه وکي ویلو ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر چا چې ایمان راوړل په خپل باندې دا مؤمن نه دی چا چې يهودي اختیار کړل دا مؤمن نه دی په دې کې کامیابی نشتی نصرانیت کې کامیابی نشتی کامیابی چې نه پس کې دا ایمان او عمل صالح کې دا چې ایمان راوړل په الله باندې پر آخرت باندې عمل صالح کړل زړه لپاره کامیابی ده لپاس په نوم باندې کامیابی شي لپاس په ټولې کې ته ډېر خلک داسې دي ځاله کارونه جوړ کړی نو باندې مسلمانان دې کارونه جوړ کړی د کوپا ناروا خبره ناروا کار ده لیکن باندې کافر دی واقعي ځان له ایمان کار جوړ کړل مسلمانای دې لپاره چې حرام ته زمره چې دې شمه الګي سبازي کارونه زما اعظم نه هغه حرم حدود حرم تزو داخله دیشم کله نور باندې داخله ممنوع ده کافر د بار داخله ممنوع ده لیکن دا کارت جوړ کړي په کارت باندې ورکی په کارت باندې مومن کی مسلمانی کی ہونا نو قل بے سما امرکم بایمانکم ان کنتم مؤمنین وتوعد البرد هغه څه چې حکم کوي تاسو باندې ایمان تاسو کنتم مؤمنین کې تاسو مؤمنان کتا سو مؤمنان نو تاسو دا پیغمبران ولې قتلول کتا سو ایمان والے نو تاسو دا شرک ولې کوي دا ایمان نه ده قل ان كان لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين مخي ویلو لن تمسنا الا ايام معدوده وہ مقتدر رسی ها مگر یو سورج بشما مخي ویلو یو سورج مونته اور راورسی اتیا آیات کی ویلو وقالوا لن تمسنا الا ايام معدوده نو دغه داغي جواب دی قل ان كان لكم الدار الاخره وتواك جريستا سدا بارکو د اخرت مطلب جنت وتا سوزي جهنم ته ونځي ان كان لكم الدار الاخره جريستا سدا بارکو د اخرت عند الله اذا الله پرېمانه خالصتا یوازي من دون الناس دنور خلقنا اے مومنان دا کم چې مسلمانان دې ته الله بو تنسي او تاسو يهوديان نصرانيان بو تزي لکه داسې خبره نو فتمنوا الموت بیا دې دنیا کې څه کوي خو زي راځي چې مباهله وکړو راځي چې مرګ وغواړو ستاسو لپاره یا تاسو په خپل باندې مرګ وغواړئ دې دنیا کې موږ چې دوه موږ مرګ راکړي چې مرګ راغی یسیر بیا جنت ته ځي کنه فتمنوا الموت مرګ وغواړئ کنتم صادقین کې تاسو رښتونی دغه دا یو قسم مباهله ده د يهوديان سره رسول ورپسې بل سورۃ راځي سورۃ آل عمران الګي مباهله ده د نصرانيان سره نو دا نه يهوديان مباهله کولای شي او نه نصرانيان دې مونږه الګي نصرانيان دې هغه نه لګړي هغه دې ویلو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله الكاذبين راځي چې موږ راوړو د خپل خلک راجم وکړو بیا الله ته عاجزي وکړو چې الله سود کې دروغجن دي هغه باندې لعنت راولېږي دین دعوت ورکړی شو نو دی وېمم مشوره مله ټیم راکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران هغه نصرانیان نو چې کله دې د هغه ځای نه پاسې درانه دا نه جدا شو لکه دا پیغمبر د یقیني او کوم حاضر شوی کنه نه پاپ نه سي د ځای نه بیا
او دغه ځای کې به تباه شوي دا هغه ځای نه شپې شپې لاړ وتښتېدو. دلته کې د یهودیانو دیم دا نه شو کولی نو ورپسې الله وایي نو دې ته یې وایي چې ستاسو لپاره کور د آخرت یوازې د الله په نسبت باندې من دون الناس د نورو خلکو نه یوازې تاسو ته میلاویږي بل چا ته ونه میلاویږي آخرت کې جنت. فتمنوا الموت غواړئ مرګ ان کنتم صادقین کې تاسو رښتوني ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم. الله وی چری بدی تمناونه کی د مرګ چری بدی مرګونه غواړي ابدا همیشه د پاره بما قدمت ايديهم په سبب دا چې مخکې لګلي لاسونو د دې لاسونو چې څه لګلي دې ته پته ده اذن پښتو کې خلکو بوي دې ته پته ده چې په خبر کې وکړي او بیا پیراګي مده بیا ته تیار دی سم الله یو عذاب دی د مرګ سره باندې د عذاب شروع کی نو ولن يتمنوا چری به تمناونه کیها ابدا همیشه د پاره وونه کی بما قدمت ایدی په سودا چې مخکې لګلي لاسونو د دې چې کوم اعمال کړلي د دې چې کوم عقیده د غلطه د شرک د کفر او د دې اعمال څه دي او دا ودی کړه نن مخکانی څه کوي لګیا دی په نوم اخلي د انسانیت او مسلمانانو باندې ظلمونه کوي انسانانو باندې ظلمونه کوي مسلمانان دې لګا ولی هسپتال کې چې ناسي دا مسلمان نه او دا ارشي چې دي مسلمانانو ته ډېر احکامات داسې دي چې کم ناجوړ دی کم چې بیمار دی کم چې هسپتال کې دی هغه ته دا بین اقوامی قانون دی هسپتال ته بس نه وي لیکن آپ کې لګیا دی وایي هسپتال ورانه هسپتال باندې بمباري کوي ظلمونه روان دي خدا به څوک ګوري یو وخت به راشي دا ظلم دا وخت به دا شپه به ختمه شي د ظلم دا شپه دا به ختمېږي اب رات کټي ظلم کا آئے گا سویرا ہوئے رڼا به راځي دا به ذلیلګي ختمېږي به په دلته کې زموږ مسلمانانو ټول ځان غلی کړی عام خلکو په لاس کې سشتي ده او کوم چې هغه طاقت والا خلک دی ارباب اقتدار دی هغې ځان غلی کړی هغه یو شي مخکې چې کوم ملکونه دي نو ملکونه دومره دي چې په هغې باندې مخکې زموږ چې کوم مسلمانان تېر شي موږ له چې کوم ملکونه راکړي نو دا نه چې یوازې چېرته یو ملک نه ډېر شی ملکونه او هغه لاړه زموږ نه ټول تسته شو ټول خراب شو چا په دې باندې څه بحثونه یې کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات شو عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات شو بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا علی رضی الله تعالی عنہ بیا ورپسې دغسې ډېر شمار کړي اول نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو د څومره پاکستان په څومره چندونو باندې موږ د ملک پرېښود دنیا پرېښودې وه بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا ورپسې عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا عمر رضی الله عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا علی رضی الله تعالی عنہ بیا معاویه رضی الله تعالی عنہ نو یو وخت کې شپېته دومره ځمکې موږ ته پرېښودې شپېته پاکستان پکې راتله بیا د هغې نه اخوا د نور دا حسابونه یې کړي لیکن خبره لا ټوله هغه یو لږ جماعت و لږ خلک یو تنو یوه ویزه وه او هغې له یې څپېړه ورکړه ای زما د دې څپېړې جواب ماله څوک راکړي
وینځوا مسلمانه وا هغه زینا مسلمانانو لخر برابر کو ولاړ سای راونی سپېړې بدلې ولا ورته دا بیا ونه زما سپېړې جواب وسوک راکې مال بدلې د دې جواب وسوک راکې ته خلا الله پیدا کی الله پیدا کی داسي جواب ورکی لیکن چې کوم ارباب اقتدار دي ځان مسلمانان وي پکار دي شي هغه مخکې شي او دغه مسلمانانو مسلمانانو ته پوښتنه کی راجا داهر ودلګي ډاکوانو څخه څوکړه اخذ یې چغې आवाज یو که حجاج تا حجاج ته خبر ورسېده او وی د مسلمانې ښځې عزت اغستی شوی د هغې بېعزتي شي ده او هغه ځای نه محمد ابن قاسم را روان کو او دلته کې راجا طاهر باندې حمله وکړه او د هغه نه هر څه واغسته مسلمان وایي ظلم کې نو دې ته دا پته ده ولا يتمنوا جلب دي تمناو نگی دا مرغ همیشه دا پارا بما قدمت ایدین بسو دا چی مخیلے گلی لاسنو دلی واللہ علیم بالظالمین اللہ دے وہ بظالمانو باندے ولا تجدن محرس الناس علی حیاء مقام محبت دی لرا زیاد حرس کون کی دخل گنا پدے جون دنیاوی ومن اللذین اشرکو دا کسان چی شرکی کر لیں یود دعاوتهم لو یعمر والفسنا واری ہر یو دینا چی کاش عمر ورکڑ شوی دل زر کانا دو عمر زر کانا شوی اللہ یوم هو بمزازی من العذاب یعمر او نبی دا خلاصون کے دل اراد عذاب نک عمر ورکڑ شی دل زر کانا کہ زر کانا عمر شی نو دی عمر کو جمانے بدے خلاص شی نا عمر بائی زیاد خلاصی درشتی ایمان بائی اخلاصی دری عمل صالح بائی اخلاصی دری واللہ بصیر بما یعملون اللہ لی دنگے پاس ما اللہ خلقی کئی ہر یو سڑے بغوانی جماعت دی مال دی دور عمر راکڑیشی زر کال دی مال عمر راکڑیشی او زمان سلامتیا جون دی ہر یو سڑے بغوانی و بدے عمر بائی اخلاصی درشتی وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ وَيَقْنَنَا غَلِبْتَاسْتَ مُوسَىٰ علیہ السلام بِالْبَيِّنَاتِ بِوَاسِطِ دَلَائِلُ باندے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ بیا انہوں تاسو سکلرا رسو دامنا وانتم ظالمون او تاسو ظلم کون کی انہوں تاسو سکلرا پا عبادت باندے پولوحیت باندے پختایت دوب باندے من بعدی رسو دا موسیٰ علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام دترون بعد وانتم ظالمون او تاسو ظلم کون کی شرک کون کی وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَقَلَچ وعده واغستمغ استاسونا ورفعنا فوقكم الطور او جدتمغ پتاسو بانی کوئی تور لرا خذوا ما آتيناكم ویتمغا واخلی آج درکڑی مغا تاسولا بقوت پتاقت واسمعوا وواوری قالوا سمعنا دیوی مغا واوری وعصینا مغنا فرمانی اکڑا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ او اسکولی شیدے پدی بانی دی پزرون دلی کے محبت دستی دلی پزرون کے دستی محبت دن ونن وطلوی قل بے سمایا مرکم بی ایمانکم ودوائیت بندیان سے جو حکم کی تاستر باغی بان ایمان ستاسو ان کنتم مومنین کے مومنان قل انکانت لکم الدار الاخرہ ودوائیت چنیس ستاسر پارا کور دا آخرت دین دلائی دا اللہ پر جزمائے خالص تدلی آوازی من دون الناسی دنور خلقنا فتمنوا الموت ہو وارے مرگن کنتم صادقین کے یہ رشتنی کہ تاسو رشتنی ہے نداسیو کیسی وَلَئِ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا او چلی دی تمناو نکی دا مر ہمیشہ دا پارا بما قدمت ایدیہم پسوب دا چی مقیلے گلی لا سنو دی واللہ علیم بالظالمین اللہ دے پوہ ظالمانو بانے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ او خام خاموئی بتو دی لرا زیاد حرس کو ان کی دخل گنا پدی جند بھی دنیاوی وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا دا کسان چی شرکی کر لیں یہ اسلی دا پتہ دا جدما مخی دا حالات خراب بھئی قبر دمبر سرو عذاب شروع کی او چسنگ امریو پا قبر کی بیگدین و بیاد پی راک دی چی راک دی را باندی نو دے
وایي چې زما عمر دې اوږد شي چې دغې عذاب نه خو څه زمانه خو خلاص وي که نو دې وجې نه دې سیان حیرسناک دي په دې ژوند دنیوي ومن الذین عاشقوا دا کسانو چې شرکي کړی یود احدهم غواړي هر یو د دې نه لو یعمر الف سنه چې کاش عمر ورکړی شوی د لس زر کاله وما هو بمزحزحه من العذاب او نه به دا خلاصونکی د لره د عذاب نه چې عمر ورکړی شي د لس زر کاله والله بصیر بما یعملون الله لیدونکی په هغه څه باندې چې دا خلک یې کوي دې پورې هغه اولنۍ حصه وه چې هغې کې عام طور باندې مسله د توحید وه په هغې باندې دلایل دې پورې هغه حصه ختمه شوه دې نه وروستو دویمه حصه ده او د دغې کې به بیا تذکره کېږي د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت تذکره به راځي انشاءالله وکړي الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کوي توفیق راکړي فلسطین مسلمانانو لپاره پکې هم دعا وکړي نن پکې وغم شوي هغې لپاره پکې هم دعا وکړي الله رب